بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمندو مسلمانانو ورونو، دا یو ګیله یو سوال همیشه له هر چا ارو. عزیزان و عام مسلمانان دا پوښتنه کې سیو جماعت ته یو مسجد ته ورسو، نو دغه مسجد هغه عالم هغه ملا هغه یو قسم مسلې بیانوي، یو جماعت ته ورسو هغه بل قسم مسلې بیانوي، بل جماعت ته ورسو هغه بل قسم مسلې بیانوي. د یوې مسلې پوښتنه له یوه عالم وکړو، هغه یو جواب راکوي، له بل عالم وکړو بل جواب راکوي. فرقې دي، مسلکونه دي، مکاتب فکر دي. موږ په دې وخت کې څه وکړو؟ هر مکتب فکر، هر فرقه دا یایي چې موږ په حق یو، نو ټول به باطله دي. یو عام سړی چې هغه د دین علم نه لري، هغه د قرآن او حدیث علم نه لري، د هغه لپاره څه کومه لار ده چې هغه اختیار کړي او په هغه لار روان وي او د الله جل جلاله رضا او جنت حاصل کړي. قدرمندو، د یو حدیث په رڼا کې د دې خبرې جواب به د تاسو ټولو په ذهنو کې او په زړو کې انشاءالله کینی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو دیهاتی سړی راغی، د کلیو یو سړی راغی چې هغه له بازاره بارو. نو دې دیهاتی سړی له نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، ما ته داسې عمل راوښیه چې زه هغه عمل کم او زه جنت ته پې داخل سم. نو قدرمندو، دا خو یو ډیر عجیبه سوال پوښتنه وکړه، ډیر عجیبه پوښتنه وکړه، ډیر اوږد جواب یې جوړېدی سي. ګورئ، د جنت ته داخلېدو لپاره ایمان ضروري ده، عقیده ضروري ده چې تا به ایمان په الله تعالی راوړئ، په ملایکو، په کتابو باندې، په پیغمبرانو باندې، د خیر او د شر تقدیر باندې، د آخرت په ورځ باندې، د قیامت په ورځ بیرته راپورته کېدو باندې، په دې باندې به د ایمان راوړئ. لمونځ به کې، زکات به ورکوئ، حج به کې، روزې به نیسئ، له حرامو، له سوده، له چغلي، له کینې، له بغضه، له درواغو، له شرابو، له دغو ټولو به ځان ساتي، نو ته به جنت ته داخلیږي. یو ډیر اوږد سوال یې وکړو، اوږد سوال ده، خو لیکن ده ډیر مختصر کوی، صرف دا پوښتنه دې وکړه، ای د الله رسوله، ما ته داسې عمل راوښیه چې زه جنت ته به داخل سم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغسې مختصر مگر جامع جواب ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف څلور شیان وروښول. قدرمندو، څلور شیان چې تاسې په ځان در ونیسئ او په هغه باندې عمل کوئ، دخلتم الجنه، تاسې به ټول جنت ته داخل سئ. پرېږدئ دا فرقې، پرېږدئ دا بحثونه، پرېږدئ دا مناظرې، پرېږدئ دا خبرې، تاسې به دې کې مه ولیځئ، تاسې به دې کې کار مه لرئ. عوام په دې کې خپل عقیده، خپل ایمان، خپل دین مه خرابوئ، چې هغه بغیر له علمه د دیني مسایلو کې یا په دیني خبرو کې یا په عقیدو کې له چا سره بحثونه کوي. قدرمندو، دا څلور شیان تاسې هم په ځان در ونیسئ، په دې باندې عمل کوئ. الله جل جلاله پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو سړي ته وفرمایي چې دا کارونه که ته به جنت ته داخل سي، نو موږ هم هغه کارونه کوو. یو عام انسان هغه کارونه کوي، هغه به هم جنت ته داخل سي. هغه کارونه کوم دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تر ټولو لومبی چې د الله جل جلاله بندگی کا، د الله تعالی عبادت کا، له الله تعالی سره څوک شریک مه جوړوه. اول دا خبره وه، له الله تعالی سره څوک شریک مه جوړوه، ځکه الله تعالی هره ګناه بخي خو شرک نه بخي. ما په ذات کې له الله تعالی سره شرک جوړوه، شریک جوړوه، ما په صفاتو کې له الله تعالی سره شرک جوړوه. د تا به په الله تعالی باندې ایمان، ایقان داسې مضبوطي چې زه پیدا کړی الله جل جلاله یم، ما ته به مرګ الله تعالی راکوي، ما ته اولاد الله تعالی راکوي، ما چې اولاد اخلي الله جل جلاله، او دغسې ما ته رزق الله تعالی راکوي، او که رزق بیرته را چې اخلم الله جل جلاله یې را چې اخلي. د عزت او د ذلت مالک الله تعالی ده، د شپې او د ورځې مالک الله جل جلاله ده، دا د دنیا نظام چلونکی الله جل جلاله ده، او له الله تعالی سره هیڅوک په دې نظام چلولو کې شریک نسته. له الله جل جلاله سره هیڅوک په دې دنیا پیدا کولو او په دې نظام چلولو او بیرته ختمولو کې هیڅوک شریک نسته. تا په دې باندې ایمانی او په دې باندې یقیني. نو اوله خبره دا ورته وکړه چې له الله جل جلاله سره شریک مه جوړوه. دا د عقیدې بنیاد ورته بیان کوي. د عقیدې بنیاد توحید ده.
ځکه عقیده څو شیان دي چې موږ په هغو باندې اقرار باللسان او تصدیق بالقلب ضروري ده چې په ژبه باندې به اقرار هم کو او په زړه باندې به موږ یقین وي. په هغو کې یو توحید ده چې په الله تعالی باندې ایمانی، رسالت ته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمانی، په ملائکو باندې ایمان راوړی، د الله جل جلاله په کتابو چې آسماني کتابونه دي تورات، انجیل، زبور، فرقان یعنی قرآن مجید، په دې باندې ایمان راوړی او دغه سي د خیر او د شر تقدیر سي دا هر څه دی الله تعالی له طرفه دي، په دې باندې ایمان راوړی او د قیامت پر ورځ بیرته راپورته کېده ستا، سوال او جواب ستا، جنت جهنم ستا، په دې باندې ایمان راوړی. ولیکن په دې ټولو کې بیا درې عقیدې بنیادی حیثیت لري. یو توحید ده، د الله تعالی ایمان، په الله تعالی باندې ایمان. یو رسالت ته، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی عبده و رسوله، بنده ده او رسول ده او اخیری پیغمبر ده. په اخیری پیغمبرواله باندې ایمان راوړل ضروری دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله اخیری پیغمبر ده. د نبی علیه السلام شاته بل نوې پیغمبر، نوې شریعت، نوې کتاب تر قیامت پورې نشي راتلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی اخیری پیغمبر د دنیا ته راغی او قرآن مجید د الله تعالی له طرفه اخیری کتاب د دنیا ته راغی. په دې به ته ایمانی او د قیامت پر ورځ به ایمانی. دا د ټولو عقیدو بنیاد ده. بیا د دریو عقیدو بنیاد دا دوه شیان دي، توحید او رسالت، چې موږ په کلمه کې د دواړو اقرار کو، لا اله نشته د عبادت لایق الا الله مگر یو الله تعالی ده، محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی رسول ده. توحید او رسالت اقرار بیا موږ په کلمه کې کو. بیا د دواړو عقایدو کې توحید او رسالت ته بده کوم بیا بنیادی حیثیت د توحید ده چې په الله جل جلاله باندې با تا ایمانی چې الله جل جلاله واحد ده، لا شریک له، د الله تعالی هیڅ شریک نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه غیر مسلم رالو او پوښتنه دې وکړه چې د الله رسوله د تا د خالق د رب چې الله ده چې خپل خالق بوله، دیغه نسب چی شي ده، یغه قومیت شي ده، دیغه تعارف چی شي ده. نو الله جل جلاله خپل تعارف په سوره اخلاص کې ورته بیان کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سورت نازل کو، سدا د ما تعارف ده دا ورته بیان کا. قل ورته ویا د کفارو ته هو الله احد، الله جل جلاله یو ده، یو لدی حیثیت چې شریک نه لري. الله الصمد، الله تعالی بے نیاز ده. بے نیاز مطلب چاته حاجت نه لري، چاته ضرورت نه لري. د دنیا په پیدا کېدا کې، د دنیا په چلولو کې، د دنیا نظام په روانولو کې او په ختمېدا کې چاته محتاج نه ده الله جل جلاله. لم یلد ولم یولد، نه چا پیدا ده نه څوک تیر پیدا دي، نه الله جل جلاله دي څوک پیدا دي او نه الله جل جلاله لچا پیدا ده. ولم یکن له کفوا احد، نه دی الله جل جلاله څوک شریک او سیال ستا. دا د الله تعالی تعارف ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دیهاتی ته یو دا خبره وکړه چې په الله تعالی باندې ایمان راوړه، یعنی نبی د الله جل جلاله عبادت کا څوک شریک مور سره جوړو. دوم نمبر لمونځ کا، د ټولو عباداتو هغه بنیاد، هغه سردار، هغه زیات اهمیت وال عبادت هغه لمونځ ده، لمونځ کا. دریم نمبر یې ورته فرمایل چې د رمضان روزې نیسه. څلورم نمبر خپل مال زکات ورکوه. بس حج نو کو بیان محدثینو لیکلي دي چې په دې وخت کې یا خو په دې وجه چې حج فرض نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج ورته بیان نه کوي، صرف دا څلور خبرې ورته بیان کړي. ایمان په الله تعالی باندې راوړه، څوک شریک مور سره جوړاو، الله تعالی سره څوک شریک ما جوړاو. که سجده کې هم صرف الله تعالی ته کا، که ټیټیز هم صرف الله جل جلاله ته ټیټیزه، که غواړې هم صرف الله جل جلاله غواړه، که زاری کې هم صرف الله تعالی ته زاری کا. ادعوني استجب لكم، الله تعالی خپل قرآن کې فرمایي تاسو له ما وغواړئ زه تاسو دعا قبلوم. او دوم نمبر لمونځ کا، دریم نمبر روزه نیسه، څلورم نمبر زکات ورکوه. زکات هم هغه سړی چې په فرضي کنو هغه ما ورکو. نو قدرمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحاب د دیهاتی سړی ته چې دا راغلی و پوښتنه دې وکړه، دې ته یو فرمایل چې دا کارونه کا، دا څلور کارونه ته جنت ته داخل شې. نه دا ورته ویلې چې ته دغه کار کا، نه دا ورته ویلې چې ته پلانې فرقې ته ولاړ شه، ته پلانې کار کا، ته پلانې عمل کا. صرف دا بنیادی شیان روکول دا کا دخلت الجنه، ته به جنت ته داخل شې.
نو دې دیهاتي سړي څه وویل چې ما دې پر رب قسم وي چې زه به نه په دې عملو باندې څه زیات وکم نه به کم کم. یعنی دا کوم عملونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوښول نه به الله تعالی سره شریک جوړ کم، لمونځ به په ټیم کم، زکات به په ټیم ورکوم، روزې به نیسم، له دې به څه زیات عمل هم نه کم چې له ځانه کې لګیا یم او خپل عملونه جوړوم او کمې، او نه به له دې عملو څه کم کم، یعنی نه به له الله تعالی سره شریک جوړ کم، او نه به لمونځ قضا کم، نه به روزې پرېږدم، نه د زکات قضا کم. نو نبی کریم چې دغه دیهاتي سړي چې کله دا خبره وکړه او روان سوی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اناسو صحابو ته وفرمایل که څوک په دنیا کې جنتي ګوري نو دغه سړي ته دې وګوري. دې دومره په کلکه او په عزم او په سخت سره واده وکړه. نو الله جل جلاله چې کوم سړی چې یو عزم یو واده وکړي او د نیک کار واده وکړي، الله جل جلاله بیا توفیق هم پې ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یغه بنیاد باندې او فرمایل چې که څوک په دنیا کې جنتي ګوري نو دې سړي ته یې وګوري. قدرمندو څومره اهم حدیث ته، او د موږ یعنی د عوامو دا ټول شکوې، دا ګیلې، دا سوالونه، دا اعتراضونه دا ختم شو. مولزی په بحثو کې، مولزی په فرقو کې نوې نوې فرقې راوځي، قسمه قسم رنګونه راوځي، قسمه قسم مسائل راوځي. په هر دور کې دغه فتنې پورته سوي دي، پورته کیږي، خو لیکن نن سبا د دې فتنو ډیر زیات سخت دور ده. الله تعالی دې موږ او د تاسې د ایمان حفاظت وکړي، الله تعالی دې موږ او د تاسې د عقیدې حفاظت وکړي. الله جل جلاله دې د موږ نسبت له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قائم دائم وساتي، او موږ او تاسې الله جل جلاله توحید په عقیده باندې قائم دائم وساتي، چې موږ د الله جل جلاله په توحید باندې قائم یو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او سنت طریقو باندې موږ پابند یو. الله جل جلاله بم نه خرابوي. نو قدرمندو دا څلور کارونه کوي، بلکې حج فرض هغه حجم کوي، ځکه حج خو بیا دغه شاده فرض وي. نو الله جل جلاله بم په دې اعمالو باندې جنت ته داخل کوي. وما علینا الا البلاغ.